الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قاعدة مفتاح القرآن القرآن المجيد بخدمتك وخدمتك، أو قاعدة دار ابتدائي رسالة یا یو څو باندې لیکل وي چې د هغې مقصد د الله تعالی د عظیم الشان کتاب تصحیح وي. نو موږ به انشاءالله تعالی د دې خبرې کوشش کوو چې موږ اول د قاعدې دا نوم چې ورته ایښودل شوي د دې نوم مقصد څه دی، او دویم نمبر خبره به دا وي چې قاعده پڑھاویږي نو د قاعدې د دې پڑھایې هغه مقصد څه دی. په دې قاعده کې شپږ یا اووه څیزونه دي، او د دغه شپږو اووه څیزونو نه ټوله قاعده جوړه شوې ده چې د ټولو قاعدې دغه دارومدار په دې شپږو اووه خبرو باندې دی. نو که چېرې د یو ماشوم دغه اووه یا شپږ خبرې ټیک شوې نو گویا چې انشاءالله تعالی د هغه تمام قرآن شریف دا ټیک شو. صحیح ده؟ اول ګورئ قاعده قاعده وایي څه ته؟ نو کیدای شي د چا ذهن کې نورې معنی وي، ځکه ټول علم الله تعالی سره د انسان سره هېڅ علم نشته، او چې ظاهر کوم دوه معنی عالمانو ذکر کړي دي نو زه به هغه تاسو ته ووایم. یو د قاعدې معنی ده بنیاد، بنیاد ورته په دې معنی باندې وایي چې کله انسان خپل کور جوړوي، کله یو انسان خپل کور جوړوي نو هغه اول بنیاد وکړي. او تاسو به لیدلي خلک ورته وایي سیمټ هم پکې ډېر زیات واچوئ، کاڼي پکې واچوئ او شګه ښه مضبوط یې جوړ کړي. نو چې کله دا بنیاد مضبوط شي دې دپاسه خلک بیا یو چت جوړوي، دویم چت جوړوي، دریم چت جوړوي، نو جوړ شي بیا که نه، ځکه هلک بنیاد یې څه دی؟ مضبوط دی. او که چېرې بنیاد کمزور وي نو بیا دې دپاسه بره آبادي کول. نو دا د یو ماشوم بنیاد دی د قرآن شریف. که یو ماشوم قاعده په صحیح معنو کې وویله د بنیاد مضبوط شو، او دله بیا دې د پاسه ناظرې سره قرآن ویل، د دې د پاسه حفظ کول، د دې د پاسه د قرآن شریف ترجمه کول، د دې ټولو دارمدار په څه پروت دی؟ قاعده باندې. نو که قاعده یې مضبوطه شوه، دا بنیاد یې مضبوط شو، نو دی به بره څه ځي؟ صحیح به ځي. نو معنی څه شوه؟ بنیاد. نو که بنیاد دا مضبوطو نو دا ماشوم به څه وي؟ کامیاب به وي. دا ماشوم به څه وي؟ او که چېرې دا بنیاد کمزوری و نو ماشوم به څه وي؟ کمزوري. نو دې وجې نه قاعده خلک ځکه پړاوئ چې د یو ماشوم بنیاد څه شي؟ مضبوط شي. نو بعضې خلک وایي چې دا قاعده هغه قاعده دا مسله نشته. هر څنګه قاعده چې یو انسان پړاوئ، هر څنګه قاعده چې یو انسان پړاوئ، خو چې دا پړاوونکي مضبوط دی نو دی به قاعده صحیح پړاوئ. ګوره یو قیمتي ګاډی دی، تا به 100 لکه روپۍ واخیستو او یو کس ته چل نه ورځي، هغه ته دې ورکړو څنګه به یې چلوي؟ کله به یو ځای کې جنګوي، کله به بل ځای کې جنګوي. لیکن په 200 روپۍ د سایکل واخیستو او یو کس ته چل ورځي د سایکل هغه ته یې ورکړي، ورشه لکه دا سامان راوړه 2 منټه کې به تلي دا غلی به یې که نه. او یو کس سره 100 لکه روپو ګاډی دی، چل نه ورځي نو دې چوکه پورې به لاړ شي؟ نه ځي. نو ضروري نه ده چې انسان وایي چې که نه قاعده هم دا چې کوم یو قاعده نه چې کوم انسان کومه قاعده پړاولی شي پړاوونکي. خو اصل شي څه دی؟ دا ډریور مضبوطوالی ضروري دی. دې وجې نه یو استاذ هغه که هره قاعده وي خو هغه د محنت سره او د الله تعالی نه مدد غواړي او د ماشوم سره هغه پوره وخت هغه ته ورکوي، ټیم ورکوي، او کوشش دا وي چې الله ما ته کوم علم راکړی چې دا زه له ورکړم، همدې په لږ ټیم کې ډېر کار کولی شي.
او که د ښه نه ښه قاعده ته ځان ته مخ ته ایښې ده خو مدرسه کې کښېنې نه ټیم نه ورکې ماشوم ته ویلي باته او شابه ځه نو ماشوم څه نشي زده کولی نو دا په قاعدې باندې ډیپینډ نه دی په هغې دارومدار نه دی بلکې اصل دارومدار په چا باندې دی استاد د هغه په اخلاص باندې دې وجې نه دې قاعده کې تاسو به لیدلي وو ابتدا کې موږ یو څو خبرې کړي دي چې درس اخلاص سره کوئ د روپۍ عزت دنیا وغیره د هغه چې مه ساتئ د پیسو نه عزت نه چې ما ته به څوک عزت راکړي ځکه عزت ورکولو والا ذات د چا دی د الله تعالی ذات دی ټول ماشومان د خپل حقیقي بچو په شان وګڼئ تاسو کې به بعضې وړو ودونه کړي نو هېڅ ته پته نشته دا چا چې کړي دي مولانا صاحب هغې سره څومره غمي چې زما دا زوی به قرآن څنګه وایي زما دا زوی به یعنې نیک څنګه جوړېږي سره دا غمي نو څنګه چې ته د خپلو بچو دپاره دغه سوچ کې داسې د ټولو بچو دپاره سوچ وکړه چې دوی ټول قرآن شریف په صحیح معنو کې ووایي درېیم درس ته پوره وخت ورکوئ درس ته پوره وخت ورکوئ عالمانو لیکلي په خپلو فتاوو کې چې یو انسان لکه ستا یو ځای کې درس مقرر شو چې 2 بجې به راځي قاري صاحب او 3 بجې به چھټي کوي ته په 2:30 راځي په کم درېږي یا 2:30 راځي په 3 دا ناپ تول کې کمی ده دا ناپ تول کې څه ده کمی ده نو پوره ټیم ورکول او دې سره سره الله تعالی نه دې د قبلېدو دعا کول چې الله تعالی زه خو راځم ستا د دین خدمت کوم خدای په دې څه کې لکه ترمذي شریف کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې به ټول خلک د خپل ځای نه خوځي په ځای به ولاړ وي 3 کسانو نه به حساب شروع کېږي د چا نه وړومبنۍ به کاري راټینګ کړي چې راشه لکه او دا فرښتې به یې راښکي را به یې وایي ورته وایي ته ما دنیا ته لېږلی وي قرآن مې درکړی و تا څه کړي لکه مو ته الله دې نه کړي داسې چې مو ته الله تعالی دغه ځای کې ودرېږي چې تا ته ما قرآن درکړی و ته وایې ما قاعده پړاوله ما دا کول الله تعالی به وایي تا نه دي کړي تا خو دې دپاره کړي چې ما ته خلک قاري ووایي فرښتې به یې مخ پړوان د جهنم ته وروړي ښه دا 3 کسان دي او په جهنم کې دا یو داسې ځای دی چې ټول جهنم د هغې نه پناه غواړي په داسې ځای کې به الله دې قاري ته عذاب ورکړي قاري 2 نمبر شهید او 3 نمبر سخي انسان چې خلک سخاوت کوي چې ما ته خلک سخي ووایي نو دې وجې نه د الله نه د قبلېدو دعا کول چې خدای پاک ستا د دین خدمت کوم خدا ته څه کا قبول کا دغه شانتې د ماشومانو د اخلاقو تربیت هم ضروري دی د ماشومانو د اخلاقو تربیت هم ضروري دی یعنې یو ماشوم دی ته ورته سبق ښې نو خپل اخلاق داسې ساته چې هغه ستا نه ښه زده کړي تاسو ته مخکې ما ویلو په دلاور کې مونږ یو ځای کې درس وکړو یو استاد یې صرف په دې وجه لرې کړی و چې هغه کله ماشوم ته سبق کور نه ورتلو نو اوبې وڅښلې باقي چې کوم پاتې شو سبق نه ورته په مخې ورویشتې هغې درکړو ایستانه ماشوم دا خبره زده کړي یا کنزل یا وهل ټکول نو په اکثریت خلک په قاریانو باندې ډېر زیات ردونه کوي او دې کې غټه خبره وهل ده چې دې وهل زیات کړي ماشوم یعنې پورې نه درس درس کې وباسي الله تعالی به دې تپوس کوي الله تعالی به دې تپوس دا بیا ځان ته خبره ده حفظ به څنګه پړاوی څنګه به نه پړاوی لکه انشاءالله ژوند دې باندې ځان ته یو چرټ پکار دی انشاءالله که ژوند وي نو وشي خو بهرحال داسې وال ټکول دې نه ځان سعادت پکار ځکه الله تعالی به تپوس کوي دغه شانتې ماشومان ته د الله نه ویلې زمون خلک ماشوم ته وي بو راغی دغه مېرو راغی دغه نه د الله نه ویاوه چې الله پاک په دې خفه کېږي بچې دا کار مه کوه الله پاک پرې خفه کېږي دغه شان د نبي علیه السلام مینه محبت چې د هغه د نبي علیه السلام سره مینه پیدا شي د صحابو سره مینه پیدا شي دا ماشوم ته بار بار یادول پکار دی او دې سره سره په درس کې د ټولو علماو دپاره فقهاو دپاره محدثین دي حافظان دي قاریان دي څونه عالمان دي هغې دپاره څه کول دي دعا کول دي نو دا بنیاد دی نو که تا ماشوم ته بنیاد مضبوط جوړ په دې خبرو ته په خپله باندې یو صحیح چلېږي ماشوم ته صحیح چلې خو کامیاب یو که ماشوم دې داسې کوي خو دا څه شو ناکامه شو نو یو معنی ته قایلي څه شوه بنیاد دویمه معنی چې عالمانو لیکلې ده د قاعدې معنی د قانون د قاعدې معنی څه ده قانون لکه تاسو په اول مدرسې ته راشئ او دلته داخله کوئ تاسو ته فارم درکړي هغې باندې لیکلي چې هلکه ږیره به نه کټ کړې ویښته به د ټمانو د دغې خرابو خلکو په شان نه ساتي کپړې چې کوم دی دا به د شریعت مطابق جوړې داسې وایي که نه بیټي موبایل نه وځي موبایل یې به ځان سره نه ساتي دا څه شي قانون شي نو ګوره مونږ خلک چې یو مونږ عجم یو عربي زموږ ژبه نه ده عربي زموږ ژبه نو چې کله قرآن شریف په کومه ژبه کې دی په عربۍ کې دی
او مونږ سو عجمو مونږ عربي ویلې نشوه نو د عجمو د قرآن شریف غلط ویلو عجمو قرآن شریفو نو بیا عربو د هغې دپاره قوانین جوړ کړو څه جوړ کړو چې دا حرف به داسې وی دا به داسې وی دا به داسې وی او قرآن شریف کې بیا حرکات ولګول ابوالاسود دویلي رحمت الله علیه هغه ځان ته کس مخامخ کېنولو او ورته یې ویل چې لکه زما شونډو ته ګوره په اول زمانه کې زبر زیر پیش نو هغه ته یې ما ته مخامخ کېنه او زما شونډو ته ګوره نو په کوم حرف چې زه شونډې کولاوم د پاسه په سره سره نقطه لګوه نو مثال په طور هغه وی ال نو دلته یې پې سره نقطه ولګوله صحیح شوه چې هغه به وي چې حم دلته او چې ورته وي چې دال باندې پیش ویمه نو مخې ته ورته سره نقطه ولګوله او چې ورته وي چې لله نو د لاندې ته نقطه لګوه د لاندې ته نو په اوله زمانه کې دا زبر زیر پیش په دې طریقې سره ولګېده او دا ابوالاسود دویلي رحمت الله علیه کړي نو ګویا چې داسې قوانین یې جوړ کړو چې د هغې سره خلکو قرآن شریف دا څه کولو صحیح ویلو شو نو یو معنا قاعدې څه شوه بنیاد دویم قانون یعنې داسې قوانین چې د هغې مطابق مونږ قرآن وایو داسې قوانین چې د هغې مطابق مونږ قرآن وایو دا زما یو خبره دویمه خبره انشاءالله بس دا کوو بیا خبره خپله ختمو چې په قاعده کې یو څو شیزونه ضروري دي چې هغه ماشوم وپېژني بس دا قاعده صحیح شوه لومړنی حروف هجا چې دي د دې شکل او د دې آواز دا یو شیز شو چې ماشوم په قاعده کې کم از کم ته ماشوم ته دا قاعده شروع کړې هغه دا دوه شیزه وپېژني شکل او بله او په دې باندې قاعدو کې کم از کم څلور سبقه راغلي بعضې خلکو پکې سیوا کړي خو سیوا ته ضرورت نشته کم از کم په څلورو سبقونو کې دا خبره ماشوم پېژني او که چېرې په څلورو سبقونو کې ماشوم دا خبره ونه پېژنده نو بیا یې د سر نه کړه تر څو پورې چې هغه د حرف شکل د هغه اواز نه دی پېژندلی دې مخکې مه بوځه لکه ګوره عالمانو کړي داسې دي چې حروف دا په شکل کې یو شانتي دي خو دوی په نقطو جدا شوي دي پس جدا شوي دي شکلونه یو شانتي دي جدا شوي پس دي په نقطو جدا شوي دي نو ستا په دې څلورو سبقونو کې کم از کم ماشوم څو پېژني د حروف څو پېژني او دویم نو کومه پورې چې ماشوم دا دوه شیزونه نه دي پېژندلي هغه به مخکې سبق ته نه بوځي بیا دې پسې دویم نمبر خبره ده انشاءالله تعالی نن خپل سبق په دې ځای باندې ختمو هغه سبا کوو صحیح شوه في الهدون كافري إن شاء الله تعالى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين شپږ خبرې د قاعدې چې د هغې د وجې نه ماشوم هغه د قاعدې مقصد دا دی دې ته تاسو قاعدې مقصد ویلی شي یو پکې نمبر 1 دا شي چې حروف هجا شکل اواز دویم دریم څلورم پنځم شپږم یوم چې څه دي څه نه دي انشاءالله په مزه مزه پکې لږ لږ وایو انشاءالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين دې سره به انشاءالله موږ کوشش کوو نن که تاسو ملګري دغه کوئ د مانځه سبق به انشاءالله ورسره یو دوه ټکي وایو اکثریت چې کوم فیسبوک باندې ملګري دي نو هغه عام یعنی عالمان هم موږ سره نشته اکثر عام خلک دي عوام دي نو هغې جوماتونو ته ځینه یا که نه ډم شي نو د شرم د وجې نه تپوس نشي کولی چې آیا زه د مانځه سبق څنګه ووایم نو انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو چې دوه ټکي یا یو ټکي دا موږ د مانځه د سبق نه ووایو انشاءالله سبا نه به انشاءالله بیا وایو